بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. علماء کرام و درد الالحاد درسونه روان دي. مغربي فکر فلسفه پڑھاویږي. پرون من لس آداب ذکر کړیو چې ملحدین سره په کوم آداب تاسو بحث کوئ. مولوی صاحبانو یاد درته کنه اول دا و چې تاسو ته د مبادیاتو علم حاصل وي. د الحاد چې کوم مبادیات دي مولوی صاحبانو تاسو زده کړو. مغربي فکر فلسفه به پیژنئ. د جدید الحاد او قدیم الحاد په مابین کې فرق دی. اب پیژنئ جدید الحاد ولی پیدا شو، معاشره کې جدید الحاد اثرات څه دي، په اقوام عالم څه اثرات دي، کومې فلسفې دي، هیومنزم، سوشلیزم، کمونیزم، سیکولرزم، لیبرلیزم، مولوی صاحبانو ایتیزم، ډیزم، ماډرنزم، پوسټ ماډرنزم، دا ټولې فلسفې چې دا د الحاد د خورېدو سبب ګرځېدلې دي. مولوی صاحبانو دویم ادب چې هغه د شریعت تا سره به کامل علم به در سره وي. ته به د شریعت د فهم د مزاج نه به خبرې. نو چې کله ته د شریعت د فهم او د مزاج نه خبرې نو بیا ته ورسره دا کولی شي دا ورسره دغه دی. دریم نمبر دا دی چې د فلسفو نه به خبرې. دا جدید الحاد د کومو فلسفو نه راوتلی دی. د دې نه وروسته ډېر فلسفې دي مولوی صاحبانو چې دا جدید الحاد د ده نه به خبرې. څلورم دا دی چې د فروع په ځای به ورسره په اصولو بحث کوي. پنځم نمبر دا و چې د مستشرقینو د اعتراضاتو نه به خبر به شي. کلمه د استشراق مکمل نن انشاءالله یا سبا کې وضاحت کوو چې د مستشرقین مطلب دا دی چې د مغربي فلاسفه او د مغربي اقوامو چې کله صلیبي جنگ کې موږ سره دی په جنگ کې ناکام شو نو دوی ویل راشي اوس په اسلام باندې اټیک وکړي. څنګه دوی قرآن هم زده کړو، دوی احادیث هم زده کړو، دوی فقه هم زده کړو، دوی تفسیر د اصول فقه په ټولو کې دوی ماهران شو. او دا په پروف سره ثابت ده چې کله پاکستان لا نه آزاد شوی نو هندوستان کې بعضې خلک تللي چې کله لندن ته لاړو هغوی چې هلته وکتل چې هلکه دا خو مسلمانان دي، غټې غټ پټکي والي دي او غټې غټې زلفې دي، څنګه چې زموږ حلیه و په دې شکل کې ناست هغوی د فقه خپل پیریډ به لګېدلی او د تفسیر به خپل لګېدلی او دغه شانته کې اصول حدیث به خپل. ډېر خوشحاله شو چې هلکه تاسو انګریزان هستئ او دومره د اسلام خدمت کوئ. هغوی موږ د اسلام خدمت نه کوو، موږ دا زده کوو دې لپاره چې په تاسو اعتراضات وکړو. مستشرقین نه دغه جماعت دی. دوی قرآن احادیث زده کړو، بیا څه وکړو هغې کې اعتراضات شروع کړو چې دې کې دا خبره ده او دې کې دا خبره ده، دې کې دا. ولې د قرآن او حدیث نه ځان خبر کړی. نو تاسو به د مستشرقینو نه ځان خبر ساتئ. مولوی صاحبانو دغه شانته کې شپږم چې د ملحدینو پس منظر به تا ته معلوم وي. یو الحاد یو ملحد ستا مخکې ناست دی د ده پس منظر ته معلوم کړه مولوی صاحبانو. اووم نمبر د علم مناظرې نه به مولوی صاحبانو څه وي ته به واقف یې. اتم نمبر داعیانه سوچ به کوي. نهم نمبر اهل سنت والجماعت طرف ته به نمایندګي کې. لسم ادب دا دی چې دې وخت کې به څه کې الله نه به مدد غواړي چې پروردګاره ته زما مدد وکړي چې دا انسان یو خو داسې وي چې په فروعي مسلو کې یو سړی بل مسلک ته ووړي او بیا مسلمان پاتې شو. خو که یو سړی چېرته د الحاد په لاره لاړو بیا چې شو اسلام نه مو وته د سره مرتد شو مولوی صاحبانو نو ده ته دې وخت کې به ځان سره څه کې د الله مدد به ځان سره شاملې مولوی صاحبانو د الله نه به دعاګانې کې. نن راځو موږ د خپل نن چې زموږ د درس عنوان دی د ملحدینو اعتراضات اقسام او انواع. دا په څو قسمه دي مولوی صاحبانو. مولوی صاحبانو اول قسم چې دی دا د شریعت نه د ناواقفتیا په وجه باندې کېږي. نور عبارت ټول پروت دی. مولوی صاحب عبارت شروع کړه. احمد مولوی صاحب ملحدینو د اعتراضات او اقسام او انواع. ملحدین چې په اسلام باندې کوم اعتراضات کوي د دې مختلف قسمونه دي. دا پیژندل ځکه ضروري دي چې کله دوی اعتراض کوي نو موږ ته به پته ولګي چې دا اعتراض د کومې درجې سره تعلق لري او د هرې درجې د اعتراض جواب به جدا وي. ملحدین سره دلایل نه وي، هغوی سره اعتراضات وي. ملحدین نه دعوه پیژني او نه دلیل پیژني. هغوی چې خدای جل جلاله انکار کوي نو صرف دعوه کوي. خدای جل جلاله په ثبوت باندې اعتراض کوي. د ملحدینو 95-98% په دې اعتراضاتو باندې بنا دي ځکه هغوی سره دلایل. یا مولوی صاحبانو دوی صرف یوه دعوه کوي الله نشته دی. نو په دې نشته خو تا دا دعوه وکړه او دلیل خو په پیش که عقلي که نه چې الله نشته. مولوی صاحبانو موږ دوی ته څه وایو وجود د الله د ثبوت نه دی، وجود ستا د ثبوت دی چې ته خپل وجود بغیر د خالق نه پیدا که څنګه چې قرآن تا باندې اعتراض کړی دی. سورة طور آیت نمبر 34-35 کې څه وایي ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون. ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون. ته د بغیر د خدای نه پیدا شوی ګزان دی بخپله به ام خلقوا السماوات والارض بل لا یوقنون. مولوی صاحبانو دلته وجود زمنګ وجود د خدای خبره نه ده، وجود زمنګ خبره ده چې موږ د ځان دا زمنګ وجود د خدای په وجود باندې څه کوي د خدای په موجودوالي باندې مولوی صاحبانو دلالت کوي. مولوی صاحبانو دا زه چا پیدا کړی ما د دنیا ته چا راوستی ما
دی به وایي چې ټیک ده د پلار د زوی دپاره علت وي ما دپاره زما پلار علت شو د هغه دپاره د هغه پلار علت شو د هغه دپاره خبره به ځي چا ته اول انسان ته اول انسان دی وایي چې اول انسان د ارتقا په وجه پیدا شوی دی ارتقا دپاره علت څه شی شو علت پکار دی ګوره علت تامه کې څلور خبرې دي مولوي صاحبانو علت فاعلي به وي علت غایب به وي صوري به وي مادي به وي مولوي صاحبانو اوس د ارتقا دپاره علت فاعلي څوک وو ما الله شو کنه علت صوري ماده شوله علت غایب مقصد څه دی نو د ارتقا سره علت غایب نشته مقصد نه دی معلوم به مقصد ژوند کې دا د سر علت تامه کې دی چې خپل د منطق په د اصطلاحاتو باندې چې راشي هم څه شي د الله وجود ثابت دی زمنګ نظر د چې ټیک شو زما د پاره زما پلار علت شو هغه د پاره هغه پلار هغه آدم علی السلام د پاره علت څوک دی الله رب العزت دی کته وی چې الله د پاره علت څوک دی نو الله خو په خپل واجب الوجود ذات دی هغه د سره چاته محتاج نه دی علت چا د پاره راځي اکثر ورته چې موږ محتاج یو کنه اوس یو د بل د پاره علت شنو امر شه الله خو معلول کېدل نشي کچره الله د پاره بل علت ګوري هغه د مولویانو بار ګوره روز موږ دا خبرې کوو چې سنا سستاو ذهن کې مولویانو دوی چې دا کوم اعتراضات کوي د اول د اکثر اعتراضات د مستشرقین نه دا کړي دا یو اعتراض پکې جواب درکوم دوی پرون مرګري یو دغه راولي یو پوسټ وای مسلمانانو همیشه په فلسفو باندې ظلمونه کړي دي سې کړي دي دا د مستشرقین نه دا اعتراضات دوی پټ کړي دي موږ ورته وایو چې ملحدین همیشه کوشش کوي چې په څه طریقه باندې د اسلام د بدنامولو څه ذریعہ پیدا کړي اوس په موجوده زمانه کې دوی دا یاره چې په مسلمانانو ظلمونه کړي دي نو دا اسلام چې دی یو کامل او فطری مذهب دی مولوي صاحبانو دې کله هم انسان د علم نه دی منې کړي مولوي صاحبانو موږ له خو اول نه وضاحت شوی دی چې الکلمة الحکمة ضالة المؤمن حيث ما وجدها فهو حق بها دا کلمه د حکمت دا علم دا خو د مسلمان د لاس وتل شتمنی د چرته چې حاصله کا دغه شان د بل حدیث مبارک دی طلب العلم فریضه علی کل مسلم بولې اسلام په برکت سره مولوی صاحبانو فلسفه وسکړي دي ترقی نه کړي دا علامه اقبال رحمت الله علیه چې دغه تل ولندل تا واغه چلته دغه قتل بلابره کې د مسلمانانو فلسفو کتابونو قتل کبھی یہ نہ جواب مسلم دسی بیدا دغه ویل دا اشعار ویل کبھی یہ نہ جواب مسلم تدبر بھی کیا تو نے وہ کیا گردو تا تو جس کا ہے ٹوٹا ہوا تارا تجھے اس قوم نے پالا ہے آغوش محبت میں کچل ڈالا تھا جس نے پاؤ میں تاجی سردار آخر کی بے ہوئی مگر وہ علم کی موتی کتابیں اپنے ابا کے جو دیکھے ان کو یورپ میں تو دل ہوتا ہے سپارہ نو دی چې دا کتابونه لیکلي دا د اسلام د اصولو د برکت لیکلي مولوي صاحبانو دلته موږ راځو خپل دغه ته د ملحدینو د فلسفو سره همدردي نشته اصل خبره دلته اوس راځو چې په دې حکمران په دې فلسفو باندې ظلمونه چې شوي دي نو یوازې په فلسفو خو ظلمونه نه شوي دي علماء کرامو ظلمونه نه کیږي همیشه امام اعظم ابو حنیفه رحمت الله علیه ته زار نه دی ورکړي جنازه د جیل نه ده وتلې دته فلسفي خو هغه چې هغه زار ورکړي امام احمد بن حنبل رحمت الله علیه په کوړو نه دی والے چې سو ضعیف العمر په دې وخت دا په کوړو باندې وال کیږي دا تر اوسه پورې څومره علماء کرام سره ظلمونه کیږي دا څوک کوي ظالم حکمرانان دا ظلمونه کوي په موجوده زمانہ کې راشي په موجوده زمانہ کې ډاکټر عبدالقدیر خان سره ظالم حکمرانانو سونه ظلم وکړو چې دنا غجی والا تاسو کې انټرویو ته وي په خیمانتیا په ژوند کې کوم خبره لري و یا په دې چې مسلمانانو له میټم بم جوړ کو نو آیا دې ډاکټر صاحب سره دا ظلم مذهب کړي کدا ور سره ظالمانو حکمرانانو کړي دي نو د ظالمانانو حکمرانو ذمہوار خو مذهب نه دی کنه د الته ګوري اورپ ته ګوري چې الته غوي کوپرنیکس غلیلو او د قدیم زمانه کې سقرات ته چا زار ور کړیو مذهب زار ور کړیو غلیل چا پانسی کړو عمر قید کړو مذهب کړو دا منګ مذهب نه دی کړی یو فلسفي دی ثابت کی چې مذهب څه کړی دله سزا ور کړی دا چا کړی ظالم حکمرانانو ور کړی دي نو د ظالم حکمرانانو ته اسلام اصول خود لې چې تبع عدل کې تبع انصاف کې او د دوی د ظلم نه چې دا مسلمانان متاثر شوي دي کاغه فلسفه دي او کاغه علما دي کې د مذهب څه قصور دي ورته په اعتراض په جواب پوه شوي مسلمانان که هغه اهل علم که هغه فلسفه دي که علما دي هغه د ظالم حکمرانانو د ظلم نه متاثر شوي دي نو پته کې د مذهب څه قصور دی چې ته دا په مذهب باندې فټ کې چې مسلمانانو همیشه څه کړي دي یعنی د مسلمانانو نه مراد دوی مذهب اخلي چې مذهب همیشه څه کړي دي ظلم کړي فلسفه قتل کړي څنګه چې موږ ورته یو ګلیل
کوپرنکس دغه شانته کې چې هغه نور څونه فلسفه دي هغه د مذهب حکومت سو د مذهب اجازه دلته مذهب موږ په خپل باندې سيو مظلوم یو موږ لکه چې اختیار راغې او کله چې موږ سره اختیارو په خیر القرون کې زمون خلفای راشدین هغه وخت خو دې څوک ثابت کی چې یاره دې کړی دي ظلم کړی دی لیکن چې کله وروسته ظالم حکمرانان رانه نو هغوی خو هم ظلم کوي در قیامته پورې به را رواني ډاکټر عبدالقدیر خان صاحب ظلم وکړو دا خو زموږ په سترګو کې مخامخ خبره ده نو دغه شانته کې نو مذهب اعتراض چې دوی کوي چې مذهب همیشه پوه شوي په دې باندې چې مذهب همیشه څه کړی په فلسفو ظلم کړی نو موږ ورته وایو چې په یوازې په اهل علم باندې همیشه ظلم شوی دی که هغه فلسفه دی او که هغه څه شی دی مولوي صاحبانو البته د علما د مذهب کار څه دی دلیل ورکول لکه د راغ نو اول قسم اعتراضات چې دغه د شریعت نه د ناواقفتیا په وجه د مولوي صاحبانو ملحدین چې اعتراض کوي په 100 قسم دي 15 قسمه نو اول قسم اعتراضات نه عبارت و مولوي صاحب د شریعت نه عدم واقفیت د وجه نه اعتراض کوي یعنی د شریعت نه خبر نه وي دوی صرف دعوه پیش کوي او دلیل ورسره نه وي د شریعت د مزاج او قواعد نه خبر نه وي نو ځکه اعتراضات کوي مثلا دوی اعتراض کوي چې الله شته دی نو د کافرانو او ظالمانو ته سزا ولې نه ورکوي نو اوس دا اعتراض د الله تعالی د جزا او سزا د قانون نه د ناخبرتیا په وجه کوي ځکه د جزا او سزا لپاره مولوي صاحبانو دوی به وایي چې دوی به دا بار بار به دا سوالات تاسو اورئ سوشل میډیا باندې به موري دی وایي ګوره تومره ظلم روان دی څه کېږي په ماشومانو ظلم کېږي په زنانو باندې ظلمونه کېږي ورور دا بمبارۍ نه خلک کوي نو که چې الله موجود دی خدا څه وکړي ظلم نه زموږ تپوس وکړي که نه مسلمانان د جهاد کوي والله که دا کافر موږ نه سر راوچت موږ ټول مسلمانان په فیسبوک باندې اخته یو په ټیک ټاکونو باندې اخته یو موږ به خدای دې تراشي موږ خلاص کړي الله رب العزت څه ویلی دی څه شرط یې دی وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین نو چې ته په خپله مؤمن نه ته مسلمانه ښځه شرټ دی اغوستی دی پینټ پتلون دی اغوستی او روسیانو کې اوسېږي او ته به وایې چې خدای راشه اوس مې ته خلاصه کړه نه ته د اسلام احکامات فالو کړه ته په اسلام قوانین نافذ کړه په خپل وطن کې پرې چې کافر تعالی څه وکړي تا د سر راوچت کې مولوي صاحبانو نو د شریعت نه به ناواقفه وي دوی وایي یاره دا څومره ظلمونه کېږي الله دې ته څه وکړي الله دې زموږ تپوس وکړي نو الله رب العزت څه فرمایي سورت النحل آیت نمبر 1 کې الله فرمایي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون اے بولے زبانو اللہ رب العزت سے فرمائے ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من اے کچره الله نے ول کولے په ظلم سره نو یسوک بزنده سر بم نه پاتې شي چې کله به وخت پوره شي بیا ورته اوسې کړه الله رب العزت دغه نه کوي نو دوی د شریعت د قانون او دعوی نه خبر نه دي ځکه قرآن او حدیث مبارکو کې د دې وضاحت شوی دی چې دا دنیا دارالعمل د شریعت دا دعوا نه ده کړې چې دلته جزا او سزا ورکوو که دلته د جزا او سزا قانون وي نو یو انسان به هم نه پاتې شوی دویم مثال دوی وایي چې رزق د الله تعالی په ذمه دی نو دا ځناور او انسانان ولې د لوږې نه مري نو دوی د فلسفې د مرګ نه ناواقفه دي او د فلسفې د رزق د اسلام نه ناواقفه دي اسلام وایي فلسفه د مرګ خو دا ده چې د یو مخلوق رزق ختم شي نو هغه بیا مري نو الله تعالی د دې لپاره اندازه مقرر کړې وه هغه یې پوره کړه نو خامخا به مري چې رزق یې ختم شو چې کله ته دې فلسفي باندې ځان پوه کړي نو بیا اعتراض هم ختم شو چې دا ولې یا مولوي صاحبانو پوه شوئ که نه فلسفه د حیات او د ژوند موجود ده د رزق هم یو اندازه مقرر ده چې هغه پوره شي څه به کېږي دا به مري بل مثال الله تعالی فرمایي چې رزق زما په ذمه دی نو د رزق د الله تعالی په ذمه کېدو مطلب دا دی چې کوم څیزونو ته انسان ضرورت لري هغه یې په ځمکه کې پیدا کړي دي او د تقسیم کولو طریقه یې هم ښودلې ده چې په کومه طریقه به تقسیم کوئ اوس چې څوک د ولږې نه مړ شي د انسانانو د الله تعالی په مقرر شوي تقسیم باندې تقسیم ونه کو الله رب العزت ویلي چې څه کوئ زکات ورکوئ احل الله البيع وحرم الربا مولوي صاحبانو او دغه شانته کې نور نو هغه تاسو غلط تقسیم کوئ نو څه به کېږي نو خامخا خلکو سره به زیاتې کېږي سرمایه‌داره نظام دی کیپیټالیزم دی هلته اشتراکي نظام دی خلک یې څه کړه محرومه کړي دي نو چې محرومه کړي دي د خلکو د لاسه خلک د رزق نه څه کېږي محرومه کېږي لازمي خبره ده چې بعضې خلکو سره زیاتې وشو او فلسفه د تقدیر باندې هم ځان پوه کول پکار دی چې هر څه الله تعالی د مخکې نه لیکلي دي
نو د دوی اکثر اعتراض د شریعت د ناواقف کېدو د وجې نه کوي نو موږ ته پکار ده چې موږ د شریعت مطالعه وکړو او ځان خبر کړو. مولوي صاحبان پوه شوي خبر شوي چې هغه څه شی دی د شریعت نه د ناواقفتیا په وجه باندې مولوي صاحبانو دوی اعتراض کوي. دویم نمبر قسم اعتراضات چې دي مولوي صاحبانو هغه درآمد شده دي. څه شی دي؟ درآمد شده اعتراضات دي مولوي صاحبانو چې دوی دا د مستشرقینو نه پټ کړي دي. لکه دوی چې دا کوم اوس مې سوال جواب درکړو چې به مسلمانانو همیشه په فلاسفه ظلم کړی. څه شی دی؟ مسلمانانو همیشه په فلسفه ظلم کړي. موږ ورته مسلمانانو همیشه مسلمانانو اهل علم سره ظلم شوی دی. سوال دسې وکړه همیشه مسلمانانو اهل علم سره ظلم شوی دی که فلسفه دی او که هغه اهل علم حضرات دي. مولوي صاحبانو مکمل وضاحت پوه شو. مثلا دوی اکثر د قرآن په حفاظت باندې اعتراض کوي د دې په حفاظت شبهه کوي چې سیرت مبارکه باندې د قرآن کریم په حفاظت باندې به اعتراضات کوي. اوس د عیسایان هم کوي دا سمسون جون دی دا مختلف یو آفتاب کنول په نوم باندې یو عیسائی دی. زه د مناظرې اوس اورم دوی دا مختلف قسم اعتراضات کوي په دغه باندې په قرآن په حفاظت باندې مړه یو بس دا یاد د دې خلاف او دا هلکه نه آیت پس منظر ګورو یو آیات د یو واقع سره مطابق بل آیات د بل دا دواړه دا ټکراو کېدي. هلکه څنګه ټکراو کېدي؟ ته خو تا د بایبل په شان په ټکراو کې خو نه دي چې د بایبل په شان ته کې چې 228 تناقضات ما پکې خپله راایستلي دي تر دې پورې چې د عیسی علیه السلام په نسبنامه کې اختلاف دی. یو کې لیکلي دي 41 نیکونه دي بل کې لیکلي 56 نیکونه دي. دغه شان ته کې دوی ورته الهامي وي یو کتاب د یو سره اختلاف هغه. نو مولوي صاحبانو دوی په دې باندې شوبه پکې په دغه شان ته کې په سیرت مبارکه باندې اعتراضات کوي یا په حدیث مبارکه باندې اعتراض کوي چې حدیث حجت نه دی حدیث محفوظ نه دی یا په اسلامي تاریخ باندې اعتراض وکړي یا په خلفای راشدین باندې اعتراض کوي په اسلامي ملکونو باندې اعتراض کوي. نو دا اکثر د مستشرقینو د کتابونو نه نقلوي او د دې اعتراضاتو جوابات علماء امت په خپل زمانه کې ورکړي دي. کوم چې د استشراق ورد کې کتابونه لیکلي دي په دې باره کې د ندوة العلماء نه چې کوم کتابونه لیکل شوي دي د مولوي صاحبانو د استشراق رد چې کله تاسو کوئ نو دا کتابونه به ګورئ مولوي صاحبانو. تحریک استشراق باندې علماء کرامو ډېر کار کړی دی. اظهار الحق په نوم کتاب کې مولانا رحمت الله کرامي رحمه الله بهترین جوابات ورکړي دي او اوس دې ترجمه شیخ الاسلام مفتی تقی عثماني صاحب حفظه الله کړی ده او نوم یې ورته ورکړی بایبل قرآن ته دلته موجود دی او دغه شان ته کې د دې ازالت الشکوک په نوم 4 جلد کتاب دا ما سره نشته. خو یار دې کتابونو نه اخذ ډېر مشکل دی. زه خپله دې نه اخذ نشم کولی. دا ډېر علمي کتابونه دي. موږ ډېر کمزور یو استعداد والا او زما اوس کوشش دا دی چې زه داسې په ساده پښتو کې ساده اردو کې داسې کتابونو برابر کو چې څه شي لکه ما چې دا مقاله رد یهودیت دی که رد عیسایت دی که علم الکلام کې جدید او قدیم مباحث دي فلاسفه قدیم اور جدید کې اقوال میں تصور خدا دی مقاله هندومت دا چې څونه دي زه کوشش کوم چې په ساده انداز کې الګ د دې په دې کتاب کې دا لیکلي دي کتاب کې دا لیکلي دي چې په آسان انداز کې موږ سکو دا علماء کرام طلباء کرام او عوام په دې باندې پوي کو. لکه دا کتابونه کتل تاسو د فارسی شي ضروري دي مولوي صاحبانو او ان شاء الله وخت روان دي الله به وخت برابر کې چې ان شاء الله په استشراق باندې ان شاء الله زمون کار وشي په دې ټولو باندې الله دې موږ ژوند راکړي اولاد موږ نه دین کار ولې چې موږ د یو نصاب برابر کو چې د استشراق باندې يهودیت باندې عیسایت الحمدلله يهودیت هم شوی هندومت هم شوی عیسایت هم شوی دهریت هم شوی بس صرف استشراق باندې وکار کوم او چې وخت الله راکړي راته ان شاء الله دې باندې کوم دوا کوي. نو دغه شان ته کې مولوي صاحبانو کله چې د الحاد رد کوي نو د مستشرقین او د هغې په رد کې چې کوم کتابونه لیکل شوي دي د هغې مطالبه کوي. ښه مولوي صاحبانو دغه شان ته کې مولوي صاحبانو د استشراق وضاحت به کوو. استشراق وضاحت ته به بې سر ته رسول غواړي وی وایي که بس کو بس دا سبب د مستشرقینو وضاحت کو سوره سبق دی.